كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وإن إلى ربك الرجعى محترم حاضرینو مسلمانانو ورونو زه د څو ورځو نه بیمارم بیګا مې هم تبه وه اوس مې هم زکام دی او تبه ده خو کله کله داسې یو موقع جوړه شي چې که سړی هر څومره بیماري خو د هغه همت هغه روغي او هغه ځواني زه کور کې وم او ما پسې زما کور والا رالل او ما ته وی پالایي کې ماشومان د سکول او څه کسان هغه په لیفټ کې نښتي دي درنګ ساعت لا هغه لیفټ پرېوتونکی دی او دعا کوا چې الله هغه اخلاص کی ما هغه موبایلو کو ته درنګ په درنګ ما هم دعاګانې کولې کور والا هم دعاګانې کولې او موږ چې هغه تصویر کته نو موږ حیرانو چې په دې بچو او په دې استاد بس تیریږي او دوی په خپلوانو بس حالت تیریږي خبره روانه وه او دا وخت تېرېده درنګ په درنګ دعاګانې ټولې دنیا کولې او هغوی کتې موږ هم دعاګانې کولې او هغه حالت هم کته چې په دې کې د الله مهرباني وه زمونږه SSG والا ایئر فورس والا هغه راورسېدل او د بل طرف نه زمونږه د دې علاقې مرګري صاحب خان حبیب الرحمن مولوی حفیظ الله چې هغه زما شاګرد هم دی دا مرګري هم راسېدل او حالې ځالې او کوشش شروع کړ چې هغه ماشومان خلاص کی دا الله مهرباني وه SSG والا و هغوی هم خپل همت وکړ ایئر فورس والا چې د هغوی کې د یو نوم محمد علي او د بل نوم الیاسو د پېښور نه راغلي وو هغوی هم خپل همت وکړ واغو بیا هم نوکر پیشه و د هغوی ذمه داري وه خو د دې علاقې ستاسو د دې کلي د شنګ د دې علاقې او عزت و چې د دې علاقې دا ځوانان ورسېدل او په شریک او په ګډون باندې هغه بچي خلاص کړل زما زړه غوښتل زه سرمایه‌دار نیم کارخانه‌دار نیم سیاستدان نیم چې ګینې زما اوټونو ته ضرورت دی او ځان له ارکان اوټونه زیاتوم یا زما څه بل مقصد و خو زما غیرت دا تقاضا کوله زما دا آرزو وه چې دای سره زه څه ملګرتیا وکړم نو هغه ساعت اچانک ما یو مختصره غوندې ویډیو وکړه او پای کې ما دا یو نوم راته یاد و د حبیب الرحمن چې ما وی زه د خپل طرف نه د خپلې ګټې او د خپل لاس ګټه د هغې نه زه د انعام اعلان کوم د ده او د ده د ملګرو دپاره هغه اعلان ما وکړ او بیا ما د دې علاقې زما خاص شاګرد مولانا عتیق الله سره رابطه وکړه
ما زه درځم او هغوی له زه په خپل لاس باندې انعام ورکوم او د غیرت پټکې ولوم. ځکه دا د پښتانو یو نښه نو ما زه درځم خو زما زړه کې دا نه و چې زما ملګري پیروکار شاګردان او عوام وروڼه پولیس والا هغوی به دومره مینه ما سره کوي، ما له به دومره عزت او احترام راکوي. زه خو ستاسو غوندې یو زمیندار سړی یم، خو تاسو چې کوم عزت ما له راکه نو دا ما چې کوم عزت دی له ورکړی یم د هغې نه ډېر زیات دی. زه ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم. ما چې کوم آیات ولوسته په دې کې الله فرمایي یقینا انسان سرکشه دی، خو دې کله سرکشه کېږي کله چې دی ځان بې پروا وویني چې زما هېڅ چاته حاجت نشته نو بیا دی سرکشه شي. د دې نه دا معلومیږي چې موږ انسانان الله یو بل ته محتاجه کړي یو یو شان ته محتاج دی، بل په بله طریقه باندې محتاج دی. خان غریب ته محتاج دی او غریب خان ته محتاج دی. مالدار عجز ته محتاج دی او عجز مالدار ته محتاج دی. او په دې زمونږ د مینې او د محبت د اتفاق او د اتحاد یو سبب جوړیږي چې موږ یو بل ته محتاج یو، یو بادرای ته محتاج یو بل شاباش ته محتاج یو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ چاډیر تیر اندازو نشانه بازو او په یو جنگ کې هغه 1000 غشي چلولیو، یو غش هم داغه خطا نه وتلی. 1000 کارتوس چې په کلاشنکوف وینم شپېلای شلیږي، هغه 1000 غشي په یو جنگ کې چلولیو، یو غش هم خطا نه وتلی. نبی علیہ السلام خپل صادر خور که او نورو صحابه ته وی یلی دله غشي راړی، چونکې هغه یو بهادری کوله د بهادرای میدانو. نو نبی علیہ السلام هغه ته وی ارمی ای الغلام الازور فدیتک بابی و امی، ولا و بهادره ننګیالیا زما مور او پلار دې ستانه قربان شي. نبی علیہ السلام خپل مور او پلار د هغه نه قربانول شاباسې وله ورکو، او کله چې یو سړی ښه کار کوي او ته شاباسې ورکې نو هغه نورم زړور شي او نورم تکړه شي. دې علاقه کې مختلف قومونه اوسیږي. یوسفزي کله چې د افغانستان نه رالل سوات ته رالل، د سوات اصل خلک دې طرف ته راوتل، هغوی هم رالل. په دې علاقه کې یوسفزی قوم هم دی، سواتیان هم دي، په دې علاقه کې اخونخیل هم دي، او په دې علاقه کې مانډګیان هم دي. دا مانډګیان کله چې سید احمد شهید رحمت الله علیه د سکانو خلاف جهاد کو نو اخون بابا دا راوستیو دی علاقو ته د دې لپاره چې دی مجاهدین پورې کوي او را پورې کوي. دا د دای سنوي مړانه نه ده، دا دای سنوي بادری نه ده، دا بادری او دا مړانه دی په خوام د نن 300 کاله مخکې هم کړې ده، نن یې هم وکړه او انشاءالله زموږ امید دی چې سبا به هم کوي. دا یو نر قومو، یو بهادر قومو، او دا سید صاحب دا هغه خدمت لا اخون بابا او دی خلکو راغوښتي وو، هغه یړم دي. یو زمانه وه زما والد صاحب علایي ته راته سجبیار کې هغه په جاله کې کېناسته چې جاله د اوبو منځ له ورله نو هغه جاله اوبه زیاتې وي، هغه په ډوبېدو شوه. ملګري حیران شو، چغې ووالې، وارخطا شو. زما د والد صاحب پروا هم نه وه
چې بهر وتل نو ملګرو ورته وویل چې حضرت ستا غوړو پروا نه وه او موږ باندې وارخطایي تېره شوه نو هغه ورته وخندل وی مرګ خو یو ځل مرګي د هغې نه خلک یریږي نه او بیا ورته وی ما له لامبو ډېره ښه راځي زه خپله هم ډېر ښه لامبوزن یم دا سیند کته په ما تېرېږي او زه هر روزه مازدیګر په دې کې یو ګنټه یو نیمه لامبو ومه کوهستان کې طالب ومه په دې لاره به تلم راتلمه کوهستان کې یو ورځې دې سیند ته کوز شوم دا ملګری هم را سره و دی هم طالب و شاګرد مې هم دی او ملګری هم دی سیند کې مې لامبو واله یو کوهستانی راغی نو بل کوهستاني ته وایي عجیبه محلات و هر ول کران وی دا عجیبه ملا دی هر چل وله ورځي نو زه خپله هم د سیند په غاړه اوسېږم سیند په غاړه مې ځای دی او د سیند په غاړه چې څوک اوسېږي او د سیند سره یې تعلقي نو هغه ډېرو چپو ته مخامخ کېږي او د هغه پروا نه وي دې ځوانانو که حبیب الله دی که صاحب خان دی او که د هغوی ملګري دي که مولوي حفیظ الله دی دې ټولو ډېره بهادري کړې ده او موږ دی له داد او شاباش ورکوو د دوی دا دوه کپنۍ یو انصاف کپني او دویمه کوکا ماما کپني دا دواړه کپنۍ زموږ دعا ده چې الله دې دواړو له ډېره ترقي ورکړي او دې دواړو کپنو په دې اپریشن کې حصه اخیستې وه SSG والو ایرفورس والو هغوی ورسره ښه ملګرتیا کړې ده ښه بهادري کړې ده دا زموږ دپاره یو لوی فخر دی او په دنیا کې نن موږ خپلې شملې اوچتې ګرځولی شو چې په پاکستان کې فوجي ادارې او عوام هغه ملګري دي او ملګري به وي انشاءالله د برطانیې یو نیوز ایجنسي ده رایټر نو هغوی د هغه استاذ تصویر ورکړی او د شاګردانو دغسې د دوحه قطر یو نیوز ایجنسی ده هغوی ورکړی او بهر دنیا کې خلک دا یادوي چې په پاکستان کې داسې بهادر او داسې نران خلک هم شته چې د بل د ژوند د بچ کولو دپاره هغوی ځان مرګ ته نیسي او یقینا چې دغه ځان مرګ ته نیسلو چې دغه وړو پسې تلل او بیا هغوی را خلاصول نو دا یو ډېر لوی کار و په کار دا وی چې موږ دوی له ډېر انعامات ورکړی وي دوی د دې لایق نه دي کوم چې موږ ورکوو دوی د دې په زرګونه زیات انعاماتو لایق دي خو چونکې موږ د خپل وس مطابق او د خپل بس مطابق موږ معمولي غونې انعامونه به دوی له ورکوو خو آخر کې یو خبره کوم حکومت ته کوم او یو به طور شکوای کوم ما چې وکتل لومبی خبر راغی چې حکومت په لیفټونو باندې پابندي ولګوله صوبایي حکومت فیصله وکړه دویمه فیصله دا وکړه چې څوک هم لیفټ لګوي نو هغه به NOC علي د مقامي انتظامیې نه د دې علاج دا دی چې ته په لیفټ پابندي ولګو که د دې علاج دا دی چې تاسو یې کوم ځای د لیفټ ضرورت دی نو موږ ته ووایي او موږ به ورته لیفټ لګو نو خپله خو هم نه لګوي او چې عوام ځان ته سهولت جوړوي نو په هغې پابندي ولګوي زموږ بدقسمتي دا ده چې کوم ځای اکسیډنټ وشي نو دی هغه ځای کې بیا بریکر جوړ کړي د مخکې نه انتظام نه کوي اول خبره دا ده زه حکومت ته دا وایم چې بالکل په لیفټونو به پابندي نه لګوي هو تاسو نران شئ او تاسو دې خلکو ته لیفټونه ولګوئ تاسو دای ته پلونه جوړ کړئ تاسو دای ته لارې او سړکونه جوړ کړئ دویم دا چې څوک لیفټ لګوي نو هغه به NOC علي نو یو سړی
یو علاقه یو قوم هغه به ځان ته لیفټ لګوي نو ای به ډي سي له درخواست وړي نو ډي سي به تر 11 بجو کور ناست او سیب لا را پاسېدلی نه دی نو ابا کلرک له درخواست ورکوي کلرک به مخکې لیږي دی به بیا ځي او راځي او NOC میلاویږي او نه میلاویږي تاسو خو خلکو ته ګران وي د NOC ضرورت نشته په کار دا دی چې دغه خبره دی واپس والی او چې خلکو ته کم ضرورت وي د دوی هغه ضروریات دی پوره کی دی دی ورته لیفټونه ولګوي ټیک دی لیفټ خطرناک شی دی او دې نه هېڅوک انکار نشي کولی ما ځان ته خپله یو لګولی د کور او پورې زما ځمکه ده منځ کې خوړ دی نو ما ځان ته لیفټ لګولی دی خو یو ځل پکې تلی ما بیا پکې چانیم پرېښودی ځکه یو ځل پکې لړم او هغه هم پټ غوندې تلی وم کور والاو چې ولیدل نو چې رالم نو لوڼه مې او کور والا ټول و بابا دا ته څه کې ما ولې دا ما په پیسې ورکړي دي دا د کابلي خبره حملو کې خوړل ګنګوټ پکې راغی نو هغه هم خولې ته که چا ورته وي ګنګوټ دی وي پیسې مې پې تلي دي نو ما ورته ما پې پیسې ورکړي دي او 8 لک روپۍ مې پې لګولي دي ما ته وی دي میانس کې بنخته او خلک به تماشا کوي چې مولانا سے په لیفټ کې نخته دی او خلک به راځي او شرمول به وشي ما د لیفټ نه به کته خوړ ته ټوپوم که نه وی ته چې به دې سپینه ګیره ټوپونه وی نو ته به ښه ښکارې نو ما خیر دی زه هېڅ نه کېږم نو لیفټ مې لګولی په خپله خو پکې زم راځم ډېر نه ځکه یېرېږم چې هسې نه منځ کې ودرېږي څوک مې پرېږدي هم نه پکې خلک به ځان ته لیفټونه هم لګوي خلک به ځان ته پلونه هم جوړوي او هم حکومت دې بهادر شي او هغوی دې ورله انتظامات وکړي نو بیا به خلک ځان ته نه کوي دا کپنای هغوی یو منډه وواله خلک اخلاص کړل نو هغوی له سله دا ورکېږي چې په هغوی به پابندي ولګوي به لیفټونه خلکو ته نه لګوي د خلکو امداد به نه کوي نه دا خبره بالکل غلطه ده او دغه فیصله د صوبایي حکومت واپس والی دا کم مارګرو چې منډه والې ده ځان یې مرګ ته نیولی خدای شته چې دا ډېره لویه توره وه دا ډېره لویه بهادري وه دا 8 کورنۍ دی د غم نه خلاص کړي دي د دې که هر څومره موږ تعریف وکړو نو هغه تعریف به زما په خیال کمی خو زما خپل زړه غوښتل چې زه لاړ شم او دی ته د غیرت پټکي په سر کم زه خپله لاړ شم او دی له انعامات ورکم نو معمولي انعامونه دي څه دوره نه دي خو نوم یې انعام دی او ما د دې دپاره سفر کړی زه غواړم چې هغه ملګرو له موږ انعامونه ورکو یو به راځي موږ به نوملو او زه به هغوی ته پټکې په سر وم او زه به ورله انعام ورکوم الله دې زموږ ټولو ځوانانو له دغسې همت او بهادري ورکړي چې دغسې بهادري او بهادر اوسېږئ انشاءالله چاته چې وایي چې ته زمری نو هغه نور هم برید ته وکړي چې وایي ګیدړې نو هغه خفه شي نر د هر چا خوښي او بې غیرته د هر چا بدي شي زه اوس هغوی له دعوت ورکوم یو ملګری به راځي اول حبیب الله دې مخکې راشي چې زه هغه له پټکې وم انعام ورله ورکم او خطیب صاحب به هم د هغه په سر لاس کېږي کېنه څنګه دی ټیک ده ومې پېژنې صحیح کېنه गार्डन हम कमजोर है जी हिम्मत नहीं दादा का और कसन के रे गर्मी दा रखे रे केना خدا بخا ما خود ریګه دا ټوپه خپل لريګه دا زبردست
मोजां 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 خپل ځای باندې کېنئ ایماندارو